من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم دلّا بشمار إحسانات من لوطا سبحانه وقال أمت الله في داخله القرآن الكريم يقول سياتنا ذي أمت فقزيلة كرامي كتاسو بحترين أمتي أئمة كرام وحديث وذيباني بابون في خودي وزيلات ذي أمتا وراوالي أو أهمية ذي أمت مشكات دحاديثو سكان في جزرة روايات ذخيرة پاک رحمه پاک پدے مسئلہ بانی صاحب مشکات ذکر کرے چیدی امت وراوالے و بہتروالے سمرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وراوالے وسم اقدار کے قولے وروال کے راضی ویدی امت عمر فضیلت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا خلق زمان امتیان دیو مومن او دیو مومنی او دیو مسلمان یا دا مسلمانی وبارک صرف گوئی ورکی کہ دا خسرے او دا خزنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وجبت لہو ولها الجنة دي سعيدة أو دي فضلة الله جنة واجبة دبل أمت بارك داني دي رابي يوسري سمرا گناهگار دلنا مجرم دي ودي أمت كروي جلا خسائي دلنا پیغمبر جنة الله واجبة أنتم شهداء تاسو گواهانی وي فزمکا بانی دا اللہ اللہ چی تاسو تخوا وی بسو تخوا روان کی آلیا چی دا امتیان کم نارینا و کم زنانتا بد وی وجبت لہو ولها النار دیر اللہ جہنم واجب دا بسریلا او دا زنانا چی صرف دا امت گواہی ورکیا چې دا صحیح سړی نو د څومره اعمال
او د څومره کړاوونه کوي دا د دې امت غوړوالی دی نو باندې موږ تاسو دې امت ته الله پیدا کړو د دې امت پیغمبر سید الانبیاء د تمام انبیاء سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې کوم فضیلت الله ورکړي کوم مقام الله ورکړي د نور انبیاء ورکړي په حدیث د شفاعت کې راځي چې د قیامت په ورځ به دومره سخت حولنا منزل چې تمام مخلوق به په آدم علیه السلام پسې راشي هغه ابوالبشر دی د انسانیت نسل دنه خور شوی الله اولنی بنی آدم په خپل لاس باندې دا آدم جوړ کړی د صحیح روایت کې ثابت دي چې الله جل خلقته بيدي دا ما په خپل لاس جوړ کړی د دې لپاره د ټول کائنات په دله تابع چې څومره کائنات دي د بنی آدم تابع نو دا بنی آدم چې ابوالبشر د آدم په دې پسې به دا ټول مخلوق راشي او درته به وایي چې راته سوال وکړه ما سره حساب وکړي د دې سخت منظر نه موږ آدم علیه السلام وایي زما له جرأت نه کېږي چې زه د الله په دربار کې دا خبره وکړم چې د دې امت سره حساب وکړه تاسو لاړ شئ نوح علیه السلام لا دا اب ثاني دی د انسانیت دویم نسل د دغه خوښوي خلق به جرګه وایي تمام انسانیت نوح علیه السلام دربار کې به درخواست کوي چې تا الله ته سوال وکړه تا د ثاني دویم دا د انسانیت دی هغه وایي دا جرأت زه نشم کولی چې زه راته سوال وکړم تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام خپله به لاړ شي په روایت کې راځي ابراهیم علیه السلام ته به خلک وایي چې انت خلیل الله ته د الله دوست دی الله ته ته خپل خلیل ویلې دوست یې ته ویلې نه ته سوال وکړه موږ سره حساب هغه وایي زه دې جرأت نشم کولی تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام ته خلک به راشي موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته به انسانان وایي انت کلیم الله تا الله خپل رازدار جوړ کړی تاسو الله خبرې کړي ته راته سوال وکړه اوس حساب هغه وایي زه د دې طاقت نشم لرلی تاسو لاړ شئ عیسی علیه السلام خلق براشي عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته وایي راته سوال وکړه اوس حساب عیسی علیه السلام به وایي خلق وایي انت روح الله ته د الله په کلمه د کن سره پیدا شوی روح الله الله ته روح الله ویلي کلمه د کن ده نښه ده په تمام انسانیت کې بېپلاره پیدا ده او ژوندی اسمان ته خېژولې ده د خصوصیت دی چې کله عیسی علیه السلام ته پیشکش شو هغه وایي زه جرأت نشم لرلی تاسو لاړ شئ محمد رسول الله خلک به راشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته سید الانبیاء یې تا له ډېر لوی مقام درکړی ساړی لوی فضیلت دی ته راته سوال وکړه ما سره حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عرش د ستنې سره مخامخ راته پسې کېدی شي او جاړې به تر هغه پورې چې الله اجازت نه کړی الله به پیغام راولېږي ارفع راسک یا حبیب زما محبوبه سر پورته کړه څه شی غواړې هغه یې هغه مخلوق سره حساب الله ته پیشکش وکړي الله وایي موږ ته داسې بنده ګرځولې چې تا موږ نه خفه کړه ستا چې څه خبره ده الله وایي دا به موږ
حساب به د تمام مخلوق سره وشي. دا مقام الله محمد رسول الله راوړی. دا یې پیغمبر دی، دې ته مقام محمود وایي. موږ د اذان نه وروسته دعا آت محمدا الوسیلة والفضیلة، یا الله دا یو مقام ته ورسوه، مقام محمود ته یې ورسوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه پورې یو پیغمبر په جنت قدم نشي کېښودی، حرام دی چې تر څو پورې محمد رسول الله قدم نه کېښودی. دا پورې بل امت جنت ته قدم نشي داخلولی چې دا امت جنت ته نه تللی. حدیث کې راځي. نو دا امت غوره پیغمبر یې امت غوره، پیغمبر غوره، الله له غوره کتاب غوره. قرآن کریم د 103 کتابونو خلاصه ده. تمام علوم دا په قرآن کریم کې دي. د آسماني کتبو تورات، انجیل، زبور او سل صحیفې د دې علم الله قرآن کې دی. تمام شریعتونه 1,24,000 انبیاء شریعت کو د هر پیغمبر خپل دین، او الله دا دین غوره کو. الا ان الدین عند الله الاسلام، غوره دین غوره اسلام دی. یهودیت، نصرانیت، تمام ادیان الله منسوخ. امت غوره، پیغمبر غوره، کتاب غوره، قانون غوره. امتم غوره شو، پیغمبرم غوره شو، کتاب غوره، قانون غوره. دا د ژوند چې کومه فلسفه ده، دا ورځ شپه ده، دا هفته ده، دا الله دې غوره ورکړي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم، یهودو ته الله وایي د داود علیه السلام په ژبه چې تاسو هفته کې یو ورځ پخه کوئ، ځان الله پاک عبادت کوئ، دا مې ورځ تعظیم کوئ، خو الله وایي چې زما جمعه خوښه ده. یهودیان ویل زموږ هفته خوښه ده، هفتې ورځ یهودو وارسته. د عیسی علیه السلام په دور جبریل الله رالیږي عیسی علیه السلام ته وایي الله وایي چې امت ته ووایه یو ورځ واخلئ په هفته کې د هغې تعظیم کوئ، عبادت کوئ، خو زما جمعه خوښه ده، هغه کې اتوار ورځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبریل رالیږي امت ته ووایه هفته کې یو ورځ واخلئ، والله چې زما جمعه خوښه ده، پیغمبر هم وایي زما جمعه خوښه ده، امت هم وایي زما جمعه خوښه ده، والله هم وایي زما جمعه خوښه ده. جمعه دې وراوړه، دا نن چې کومه ورځ ده دا غوره، دا الله دې امت ته ورکوي. په تمامو میاشتو کې سردار سیدة الشهور، د 12 میاشتو سردار دا الله دې امت ته ورکړی رمضان. دا نور امتونو نه ده ورکړی. په دې کې یو لمونځ فرضیه دا ماویه او نفله الله رب العزت په فرضو بدلوي چې په قیامت کې دې فرائض کوو او په رمضان کې دې د لمانځه د نوافل اهتمام کړی، د تهجد دې کړی، د تراویحو دې کړی. دا نفل مونږ به ستا په فرائضو کې ادا کوي. سره که لمونځونه قضا، سره که لمونځونه پاتې، تا تراویح کړي، تا تهجد کړي، تا نوافل کړي، الله دا ولا په فرضو کې شمار. فرض الله دې امت لره دا سیدة الشهور ده، بهترینه میاشت ده. دا یو ډول صحابي مجلس ناست دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه، ویل مخکنو امتونو کې یو سړی هغه ټوله ورځ روژه و، د شپې به تهجد پابند او ده به جهاد ته کلونه به ده په جهاد کې. صحابي پاڅېدل، د الله پیغمبر د دې خو 300 کاله 400 کاله عمرونه چې دا روژهدار وي، دا مجاهد وي، دا تهجد ګزار وي،
قرآن اللہ منگرانے گلے اور منگے حفاظت کو اللہ ویا انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر فدس شپه کې دراله الله دا یو شپه د زرو میاشتو نه غوره چې په دې یو شپه کې دي یو ځکو لکه زر میاشتې چې الله کوله صحابه خوشاله شي چې دا رمضان مبارک نامې باسي او د دې وجه من الله پیغمبر دعا کوله ویل اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الى رمضان یا الله من الله شعبان کې برکت واچوه او یا الله موږ روغه او صحت مند رمضان ته ورسوه د رمضان دپاره به د صحت سوال چې زه ورته روغ یم او ځان راته ولاړ د دې د وجې نه الله د پیغمبر نه په رمضان مبارک کې اعتکاف به نه پاتې کېده په اوله عشره کې په منځه عشره کې په اخره عشره کې په دې ټولو کې به اعتکاف بیا یې اخره کې لازم سنت مؤکده کو چې امت ته ووایه لیلة القدر په اخره شپه کې دی نو تاسو اخره شپې رانوئ نورونو دا امت غوره دی الله په دې کې پیدا کړي دا کلام غوره دی دا دین غوره دی د دې لارانچه غوره ده د دې د ژوند طریقه غوره ده دا کور کې خپل کړئ دا د اولاد ته زده کړئ د نسل ته زده کړئ زموږ موجوده نسل دا غوره دی د غیر نه د مغرب نه متاثره د پیغمبر د سیرت نه نه خبر د الله د کلام نه نه خبر او د مغربیه د هغې د قانون سازۍ نه د هغې د کرنسۍ نه د هغې د ټکنالوژۍ نه د هغې د لغت نه مسلمان متاثر او د پیغمبر د دین نه ده حالانکه غوره دین غوره پیغمبر بهترین اخلاق الله تعالی وانک لعلی خلق عظیم اے پیغمبر علی قرآن مگر تعالی بهترین اخلاق درکړي دي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي د تمام انبیاء او انسانیت اخلاق الله محمد رسول الله تعالی ټول کړ او حدیث ته په جنت کې با د پیغمبر اخلاق په جنت کې راځي دسی مولا الله دسی نبی راکړ او دا دین زموږ په جواب په بلدا کړو دا دین متاثر نشو شکل صورت متاثر نشو لباس متاثر نشو دی باندې غوږ پکار باندې کوم آیاتونه چې ویلي آکه الله فرمایي الله پیغمبر کوي پیغمبر دې امت ته وایا یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ملائکو انفسکم الله ځانونه بچ کړئ واهلیکم الله ويحفظ بال بچو کورنۍ بچ کړئ د سړی بچ کړئ واهلیکم نارا الله ورسان او اهل د جهنم نه بچ کا اول کایا دی رسته بچیا اول مزان برابرې به ورته بچی کام منګ سره دا مشکا چې بچی کام وګټلا او زه ته وګټل او بچی نه د کاروبار ته پوسکا د خرو ناروا ته پوسم پیکا د پریشانی خپه خو باندې دانا خدا ته پوسې نه کوي چې بچیا رمضان تیر شو تا په تدبیر ولا موضوع زما په جمعات کې پګاوان کې جمعات دی زما کا دروازه دې ما سره لیدل تولې نشا په مانځ کې تولې ما خصا په مانځ کې دلاله دې ویلا صلاه رجال المسجد الا في المسجد کابل مالک راله دلاله دې کوي اے الله رسول الله پس کو معذور ما اجازه راکا زما کو کې مسکوما دلاله رسول اجازه کوي جبريل راله ويلا چلا صلاه رجال المسجد الا في المسجد دا سره
چرته ګاونډیان مونږ نه کېږي ما سوا د جومات نه او درې عذرونه دي د الله نبي ویه یا بیمار دی یا د دشمن نه خطره ده او یا توپان او سیله او ګلی ده جومات ته نشي راتللی جومات کې کې کور کې مونځ وکړه دقه صحابي کعب بن مالک یې راوغوښته وی ای کعب کار وی دلته راشه وی الله وی ګوره چې مونځ کور کې نه کېږي وی نظر نه وی او دا ولې نه وی دې جومات ته راځه ځان یې سړی ونیو هغه له دې پیسې ورکولې ویل ما جومات ته مانځلی دی د صحابه څخه خپل ځان وسایي درد یې بزر چې زما نه تکبیر اولا پاتې نشي او زموږ ستا د تکبیر اولا پاتې نشي نمازه باندې وسه رمضان مبارک میاشت ده اوس کو چا پکې عمل کړی دا او چې چا نه دی کړی چې دا ټوله دنیا راجمع کړي او د آدم علیه السلام نه والا تر اوسه پورې څومره مړي دي او دا هلته په جرګه کې بېرته نه راواپس کوي دا دومره قیمتي دی واپس کېږي یو عالم نه صرف تکبیر اولا کړی 20 کال یې د هغه تکبیر اولا قضایي کړی او دا بس زړه کې دا خبره ولېده او امام غزالي وایي چې اواز وشو کرامت د اولیاءو شته حق دي دا ور الله سره تعلق خو خدای د اختیار کې نه اواز وشو چې 20 کاله دی راوګرځه رب وایي چې ټول عمر یې راګرځي تکبیر اولا چې د نتلې را سره نشي راوځي د دنیا د ماپیغان راغلی مګر څومره ضایع هجومات کې شاته ودرېږو چې یاره کله به منډې ته جوړېږي شاته ولاړ نن بازار کې مې یو کس ویله ویل په بره چې خلک ولاړ او خیخانه ټوله خالي ده ویل امام پسې یو سپیکر راغی د مسلمان ایمان دومره حد ته راورسېد چې مسلمان ایمان جومات ته نشي راوستی ستا ایمان دومره سلب شو دومره زمخ للا چې ته یو عالم وایي چې 50 سال عمر دي شي نو 25 سال دا په خوب کې کېږي 25 سال دا ستا په لیکه په 25 سال کې چې د خوراک څښاک د ذمېدارۍ د تجارت عمر درې کې نو 2.5 کاله ټوټل عمر د انسان د عبادت جوړېږي 2.5 کاله موږ د الله عبادت نشو کولی او احساناتو ته ګوره نعمتونه ته یې ګوره آیا باندې راوړو نو یو خپل ځان د جهنم نه بچ کړي یو خپل اهل او عیال بچ کړي او بیا الله نبی ته وایي وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبره پاسه خپل خپلوان ویروه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سپاړې ته وختلو خاندان یې راجمع او د الله نبي فاطمې ته وایي یا فاطمې ګوره د قیامت په ورځ زه څه نشم بچ کولی دا چېرته ورغی چې زه لور د محمد رسول الله نه ګوره نسب پکار راځي نه رشته پکار راځي نه پلاروالی نه زویوالی نه وروروالی نه ښځه خاوند الله وایي یوم یفر المرء من اخیه داسې ورځ ده نه ګوره رور به د رور نه سختیه و امه و ابیه او د مور او د پلار نه به سختیه و صاحبته و بنیه او دا به سختي د خپلې بیبي او د خپلو بچو نه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه الله وایي ګوره هر یو سړي له به یو حال یا چې د بل نه به یې بې پروا کړی وي بې پروا دی چې ابراهیم علیه السلام پلار نشي بچولی په حدیث کې راځي وایي یخپو یخ ته به پروت وي وجاهد یا ابراهیم قاله سلم ما بچ کا ما ته الله نه سوال وکړه ابراهیم علیه السلام برات ته وایي ای الله تا خو ما سره وعده کړې وه چې زه به تا په ورځ د قیامت باندې نه شرمومه د دې نه بل شرم کوم دی چې زما پلاره زما په پښو کې پروت دی لږ ساعت به وشي الله طرفه به وحی راشي یا ابراهیم انظر الی رجلک ای ابراهیم د پښو یخ ته وګوره چې کله وګورې حدیث کې راځي نو دا غنبه یو پلیته ځناور جوړ شوی اما په میتیازو کې دا ختمه شوی ډېر شوی دی په حدیث کې راځي جیشی دا یو ځناور هغه ته چې وګورې دغه شکل به بدل شوی
ملائک براشي د لاس او پښو نه ونیسي جهنم یې ته وراشي چې ابراهیم علیه السلام ورته سړی چې الله ورته خلیل الله ویل چې هغه نشي بچولی د تا بچ نه دي شي نو باقي دا مقرره کړې ده د الله سره روغه وکړي د الله نه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله عزت دیما او الله وایي د الله نبی وایي الله ما ته وایي چې یو ما ته ووایه یا ابن آدم تفرغ لعبادتي ای د آدم بچیا زما عبادت ته ځان فارغه کړه الله وایي داسې به دې ساتم لکه مرغۍ چې ساتم سهار نه راجګي وځي ماښام به کې راځي الله به غوسه وکړي روزه یې وعده کړې ده وما من دابة إلا على الله رزقها نشته یو زنده سره الله ویا په ما یوزي لازمه ده چې الله سپي له ورکوي او خنزیر له ورکوي او الله د مؤمنانو دشمنه او بوش او یهودي له ورکوي او الله سیکا بندو له ورکوي چې هغه سپو ته سجدې کوي نو مؤمنه چې تا الله ته سر کښته کوي تا له به ولې نه درکوي نو د رب نه کړی تا د الله څخه تا ورانه کړې سوله دې ورسره نه ده کړې نو باقي په خبره مې دا کوله چې دا څومره وخت تېر شوی په دې پښیماني وکړي الله ته پرې وویل دا خیرې اشاره او چې رمضان تېر شي او موږ مات نشو وره دا غټه بدبختي ده چې موږ د الله ربالعزت نه معافي وغواړو او الله سره سوله وکړو آینده کې بیا الله ربالعزت موږ ته د نیکو توفیق راکړي او د الله نبی ویل القرآن معذبة الله دا قرآن د الله دسترخوان دی فکلوا من معذبته الله وایي د الله نبی ویل د دې دسترخوان نه خوراک وکړئ ما استطعتم د الله نبی ویل چې څومره دې طاقت دی ستا په 24 ګنټې کې یا 15 ګنټې طاقت دی یا ستا 4 ګنټې طاقت دی یا ستا 3 دی یا ستا 2 دی ستا ګنټه دی ستا نیمه ګنټه دی 10 منټه دی فالله یبرا د الله نبی وایي فکلوا من معذبته د الله د دسترخوان نه خوراک وکړئ ما استطعتم ای مؤمنان چې څومره دې طاقت دی نو قرآن ته یو کېږي قرآن یې زده کوي زه غټه کسان نه تپوس وکړم هغه چې قرآن نه ویلي هسې د قیامت په ورځ د الله مخې ته ودرئ او تا ته رب وویل چې یو صلات 14 ختمونه مې ګرډې کړي وو اول خط د فاتحې سورت فاتحه کې الله ما څخه کوي دویم خط د بقرې دریم خط د عمران بل خط د سورت نساء بیا مائده وا الله یو صلات 14 ختمونو کې تعظیم علیوالي پاپا کولا مکړه دا الله نه بغاوت چې تا ته خطونه را لېږه تېره کوه او کې ګزاره د دې به ور الله تپوس کوي ولتسألن یومئذ عن النعیم الله قسم دې د دې نعمت تپوس کوي دا د الله عظیم نعمت یو قرآن کریم ته اوقات وباسئ قرآن زده کوئ مدرسه کې الحمدلله 24 ګنټې زموږ د هغه ځلې ډاکټر او یا ځلې خلکو کاروباري 24 ګنټې سروس مګر 24 ګنټې مدرسه کولی د سهار نه د ماسپښین پورې کلاسونه د ماسپښین نه د مازدیګر پورې کلاسونه د ماښام نه د ماخوستن 10 بجو پورې کلاسونه عذر خو زما ختم شوی ته چې دوکان مخکې ټوله دوکانداري وکړه روټۍ کور کې وخوړه سهار روان کړې مدرسه ته ماښام راشه یوه یې ترجمه به وکړو مونځ دې خراب دی مندرسه فرایض باید جنازه ته نه ده یاده هغه باید د غسل طریقت ته د مړي نه درځي هغه باید خپل بابا یې مړي ورور یې مړي یا پردي سړي ته وایي ټوله غسل ورکړي دا غسل خپل پلان نه شي ورکولی په دې علاقه کې په دې کلي کې یو کس ما ته وایي غسل زما پلار راوړه نو مطلب د پلار تا ته غسل نه دي یا په اسلام کې او ته ځان مؤمن وې دا خو سنت مسله ده چې دا به وارث ورکوي خپل سړی به دا غسل ورکوي دغه حال زموږ د زنانه حال ته وګوره چې تا ته ویلي هغه وخوړه نو پسې یې چې څنګه یې ډډۍ اکثر یې کربوړی چې څه خاوند یې قشنګه ده سړي ته د واجباتو نه دي یاد
چې سجده سهوي په تمځي کې ده د مانځه ترجمه کوم ده فرایض څه دي په څه باندې خرابېږي لمونځ دلته نه ده یاد د قدم کاکا ګور یادېږي دلته سړی پسې دا شو نو څه به کوو حال به یې څه بهر کې مسله دا ده چې کوشش وکړئ مدرسې ته حاضري کوئ لس منټه راځه موږ سره یولس استادان زه په خپله باندې کلیوالو په درس ماخوستن موږ جمع دلته ماخوستن جمع موږ د نورو جوماتونو نه 15 منټه مخکې کړو ولې موږ د واړه د لرې لرې ځینې راځي چې دا په تېل پورته رسي د دې جمع موږ مخکې کړو که چا لکه د الحمدلله قرآن داسې واړه وایي دا رحیم مې مخې ته ناست سپارې نه ده راغسته او ناس به وایي زه به څه کوم مال الله بخیر ته سبق صحابه خو زاهدي علما نه دي ابي هريره د څلوېښتو کالو نه بل ایمان راوړی د پیغمبر سي درې میاشتې دوه کاله کېنه نه دی تېر کړی ډېر لوی محدث په صحابو کې ابي هريره ابو بکر په څلوېښتم په یو څلوېښتم کال ایمان راوړی دوی عالم په صحابو کې ده ابو بکر صدیق نو بات کې کړو مسله دا ده چې ځان چې څنګه دنیا له ځان ورکړې داسې د الله دین له ځان ورکړې والله په دا دنیا له کار راشي خو ستا په دې پټي کې د خفېدلو زه یې بیا راته دا پوزه ده په پردی یې بیا پرې خبرې او زموږ په علاقو کې سم حاجران د شکر غصب دی ناروا دی پاک ته بیا خبرې الا ماشاءالله به چا خپله هدیره اخیستې په غصب هدیره کې چې د هدیرې ځای دی نه مال نو د الله د دین خدمت کوو نو ټولو ته انشاءالله تعالی موږ وکړو چې موږ او تاسو قرآن بیا د مانځه پابندي وکړو په کور کې د زنانو اسلام وکړو د خپلو بچو اصلاح وکړو او دا کمې نښې ته ورځي چې پاتې چې په دې کې خو د چا نه ته راونه شي او نه ته تکبیر مولا نه شي او که کوم ملګري هغې ته پسې روزه نه لګولي د الله په لاره کې پرېږدي پاتې پکې چند ثواب دی ډبل ثواب دی کم از کم یو درې څلور دقیقې د تهجد لمونځ وشي نو ټولو به نیکي کوي ټول شی کوي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا العرش المجيد يا غفار يا قهار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رجال إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ألا كلنا من معك ألا في خاتمة إيمانك ألا لا سمع أفات شيء أبليني سمع زنانا أبليني ألا أجلسين كل وقت سمع عبادتني شكري إلا في رمضان في بغير رمضان في كل رقمك ألا سمع شرعي زورتني لتعرف بذات الصدور ألا تقول قضانون بيقولك يا كريم يا رحيم وقتل وقاري وقسلني ألا بنسياني وخطأني يو وعلي ألا كلنا من معك يا رحمن يا كريم ذاتا في سورة المؤمنات بماران ألا شفاء كاملة عجلين سيبتا في سورة المؤمنات زنانة بماران شفاء كاملة عجلين سيبتا في سورة المؤمنات لبني ربا ألا بقرة يسيبتا ألا جنة الفردوس يسيبتا يا رحمن يا هذين من كنت شلچا قريبين سلام كرشبية الله كرچا والي كرچا موري كرچا قوية الله بنالي كزناني كوروكي كوباتيا الله تقول جنة الفردوس يسيبتا زمو والسي وقاشر الله جنة الفردوس يسيبتا زمو الأوصاد المحترم الله مفاشر الله قبعي معوكا جنة الفردوس لواكا يقول فقايا يتبزاوكا الله كرچا كرزوني كرزوني دخل كزانون أفلاسنا الله كرچا تجارتنا الله تجارة يسيبتا كرچا تجارتنا الله كرتنا والتواجه ورجع أولاد الله لكمال صالح أولاد بركة ورجع أولاد الله ورجع أولاد لمي لكمال صالح أولاد بركة ورجع أولاد الله لكمال صالح وكراميكا الله تزمون رازيشا جسي رازيشا شبيان على مشا الله لكم خاتم شوشلو الله بقدر راك قبول ومنزوطا الله لكم قدرات بنيزدي جماعتونك درسنا القرآن وقال الله فقومي وقال الله بمنون عملك بركتنا واشطا الله شدون بركتكم داحكمك وعلم وعمر عملك بركتنا واشطا وعمل عليم جوكا الله بنيزدي قاول كي سكر زمك وليديا من يبيد يكون يبيد الله أولاك ونمصر على إلاك يخان خلقك الله بيداك الله من دخل عبادتك
کولو صحیح توفیق راکړه د قرآن او سنتو مطابق ژوند زموږ د ټولو نصیب کړه چې څومره ځوانان دي د الله دین ته یې مایله کړه الله د پیغمبر مینې او محبت یې په زړه کې واچوه الله خپل محبتونه زموږ په زړه کې واچوه الله موږ صحیح عملیان الله د دین جوړ کړه الله د پیغمبر محبت نصیب کړه د صحابو سره حشر د قیامت په ورځ وکړه الله قبولونه منور کړه الله دې شرونه فتنې د الله حفاظت هم وکړه الله د علماء حفاظت وکړه د طلباو حفاظت وکړه د تبلیغ د جماعتونو وکړه د مجاهدینو حفاظت وکړه چې څومره شهدا لري د الله شهادتونه یې قبول کړه الله په دې ملت کې امن راوله الله خصوصا په دې باور کې امن راوله یا الله زموږ د مرکزونو حفاظت وکړه الله د علماء حفاظت وکړه د جماعتونو حفاظت وکړه د مدرسو حفاظت وکړه الله د بزرګانو حفاظت وکړه د ځوانانو وکړه الله د کوڅو حفاظت وکړه یا کریم یا رحیم ذاته الله ظالمان مه ګرځوه الله څوک باندې ظالمان مه مقرروه یا الله په دې اسلامي خلافت نافذ کړه اسلامي قانون پکې نافذ کړه امنیت پکې الله نافذ کړه الله د چا په وینه کې الله موږ مه شریک کوه یا الله د مؤمنانو په وینه کې مه شریک کوه د حرام روزۍ نه وساته حلال روزي الله زموږ د روح نصیب کړه دا څومره رحمت چې راغلی ده الله ټول حاجتونه یې پوره کړه الله د زړه ټول حاجتونه یې پوره کړه څومره مشکلات دي د خپل خدامونه یې پوره کړه څومره بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب کړه الله د ټولو نه راضي شه الله سره کلام د اورېدلو لپاره راغلي الله سره کلام د ختم لپاره راغلي انس رضی الله تعالی عنه به ګرځېدلو چې په کوم کلي کې به ختم او جومات کې ځان به حاضرولو ویل رابه د ختم د قرآن په موقع باندې د چا دوا نه راته الله زموږ د دوا نه راکوه دا کومه دوا چې وکړه الله په خپل دربار کې قبول او منظوره کړه دې مدرسې سره څومره ملګري دي تعاون کوي مینه او محبت زموږ سره کوي الله ټول حاجتونه یې پوره کړه اولاد یې عالمان پیدا کړه چې د دنیا